Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is phylum Arthropoda. What is the meaning of Arthropoda? The Arthropoda matlab sare the answer note ka. The arthro matlab sare student jointed. Edeka the arthro sa matlab de jointed. Aur jointed se to joda joda. Aur poda se to poda hui legs ta. Poda se to یعنی هغه کچ کچ انیمل چې پای کې د لیګز د خپې د جوړه جوړي نو دا ته بسوي فایلم ارثروپوډا څه وته رقم Juan Siebold gave the name arthropod in 1845 Juan Siebold یو ساينټیسټ هغه په 1845 کې دا نیم ورکړی دی د ټوټل سپیشیز څومره دي تاسو پته را 1 بلین سپیشیز څومره دي رقم او دا ډیر زیات دي د نور فایلم د دې اتیدا ډیر زیات سیوا دي هیبیټاټ دا په کوم ځای کې اوسیږي نو دا په اوبو کې اوسیږي نه ته موږ سوا اکویټک په اکویټک بیا دوه کنډیشن دا موږ مخکې ډسکس کړي میرین چې کوم په سمندر کې اوسیږي او فرش واټر کم چې په خوړونو یا په سیندونو کې اوسیږي نه ته موږ سوا یو فرش واټر ټرسټریل څه مطلب دی چې هغه په وچه باندې اوسیږي یا په خشکي باندې اوسیږي نو ته موږ سوا یو رکا ټرسټریل نغا دینی انسیکٹ حشرات هغه په صحرا کې موسیږي نه ته موږ سوې ډیزرټ سو ته ورکا دینی انسیکٹ یا دینی ارثروپوډا په صحرا کې اوسیږي دینی په ځنګلو کې اوسیږي دینی په ګلیشیر کې موسیږي لکه سنوفلی یو انسیکٹ هغه په ګلیشیر کې موسیږي او په هوا کې تاسو یې ماش مچان ګرځي را ګرځي نو دا هغوی هیبیټاټس دي سیلوم په دې کې باډي کیویټي شته دا سینومیټ دي دا باډي کیویټي ته موږ څه وایو سټوډنټ هیموسیل څه ورته وایو هیموسیل او په دې کې چې کوم فلویډ وي هغه فلویډ ته موږ څه وایو هیمولمپ څه ورته وایو رکا که پرګه تاسو چې د یو ملخ راونی سو داسې په منځ دوه کې نو پای کې زیړې شانتي وبې دا ته موږ څه وایو هیمولمپ ځکه چې پای کې دغه پکې نه هیموګلوبین پکې نه there is no hemoglobin بیا د سیمیټری نو دا بایلیټرل سیمیټری دا مطلب دی چې یو ارګانیزم موږ د سنټر نه په ایکوال پارټس کې ډیوایډ کولی شو نو دې ته موږ څه وایو بایلیټرل سیمیټری segmentation body is triploblastic and metamerical segmented or each segment has jointed leg دا body د دې په body کې هم segments دي بندونه دي each segment has jointed leg د هر یو segment سره بیا جوړه خپې اٹیچ دي لکه د انسیکټ سره دام لیګ دی نو دې ته موږ څه وایو لیګز یا ورته وایي اپینډیجز څه ورته وایي رکا اپینډیجز نو د لیګز او د اپینډیجز یو مطلب دی باډي پارټس دغه ارګانیزم باډي پارټس که تاسو چېرته مولخ داسې کنسیډر کې یا میږي نو دغه جسم درې حصې ښکاري سر ځان له جدایي بیا سینې او بیا خېټې باډي پارټس هیډ نو په هیډ کې صحیح انټینا پکې لګېدلي دي تاسو د کاکروچ ته خیال کړی هغه کې برید شانتي که نه هغې باندې هغه سنسیشن ذایقه معلومون چې دا ذایقه د څه ده سترګې هم وي تورکس څه ته وي چیسټ وي سینه هم پکې وي او ابډامن څه ته وي پیټ یعنی خېټ هم پکې هیډ هم پکې وي تورکس هم پکې وي او ابډامن هم پکې وي سټوډنټ ځینې ممبر د دې فایلم داسې دي چې هغې ته موږ څه وایي سیپیلوتھورکس هغې دپاره موږ لفظ یوز کوو سیپیلوتھورکس when head is directly attached with the abdomen چې کله دا سر ډایرکټ د خېټې سره اټیچ وي تھورکس پکې پته نه لګي نو دې ته بیا موږ څه وایو سیپیلوتھورکس دا کنډیشن په څه کې دی په کریب خو تاسو چېرته لیدلي که نه کونی چانچر دا چل چې کوي ډېر خطرناک شی دی ګوره ځان ته ساتئ په اوبو کې تاسو به چېرته لیدلي که نه کونی چانچر کیکړه چې څه ته وایي دا چل کوي قاري صاحب چېرته ګیر دی نه کوي ګوره ښه جواره نه مړه لوکوموشن دغه ارګانیزم حرکت هم کوي تاسو به چېرته مچۍ به درله ټک درکړي که نه ډېر په سپیډ سره لکه F-17 چې څنګه په اسمان کې ګرځي که نه نو دغه شان مچۍ چې ته خبرې نو غوږ سره دې نښتي مطلب چې دا ډېر زیات تیز لوکوموشن کوي سترګې هم ډېرې زیاتې تیزې دي نظر هم ډېر زیات تیز دی کمپاؤنډ آیز هم پکې دي هغه ارثروپوډ چې هغه په اوبو کې اوسیږي نو هغه سویمنګ کوي
ځینې پکې خویږي ځینې پکې فلاینګ کوي په هوا کې الوزي څومره چې ماشي مچان دي حشرات دي نو دا زموږ سره څه دي فلاینګ کوي مومن از سویپټ دوی دا منډه دا ډېره تیز وي بیا ډایجسټیو سیسټم د دوی چې کوم ډایجسټیو او سیسټم دی هغه ډایجسټیو سیسټم یې سره سټوډنټ هغه ما لیکي چې هغه کمپلیټ دی یعنی خوله پکې هم شته او اینس پکې هم شته خوراک لاره پکې هم شته بلې لاره پکې هم شته نو دې ته موږ څه ډایجسټیو سیسټم از کمپلیټ ریسپیریټري سیسټم دغه انسیکټ دغه حشرات د ارتروپود دا ساه هم اخلي څنګه چې موږ ساه اخلو په ساه اخیستو عمل ته موږ څه وایو بریتینګ ورته وایو او یو د موږ سره بیا سره انهیلیشن دی چې کله موږ اکسیجن یا هوا دننه کوو نو دې ته څه وایي انهیلیشن او چې کله موږ هوا هغه بهر ته وباسو که نه هغې ته څه وایي هغې ته وایي ایکسیلیشن یا ورته وایي ایکسپیریشن نو دغه شانتې سیسټم دغه شانتې انتظام الله تعالی په دغه انسیکټ کې هم کړی دی په دې ارتروپود کې هم کړی دی دا به مختلفو طریقو سره دا ساه اخلي ځکه دې ته دا انرژي ضرورت وي دې ته دا اکسیجن ضرورت وي نو په دې کې چې کوم سیسټم دی ته موږ څه ټریکل سیسټم ایر ټیوب اینډ سپیریکل اور پرنر ټیرسټریل ارتروپود هغه ارتروپود چې هغه په ځمکه اوسېږي نو په هغې کې ایر ټیوبس دي په هغې کې بیا سمال کنیکشن دی ته موږ څه وایي سپیریکل هغه پکې موجود دي through these tubes air circulation and exchange of gases occur د دې ټیوب په ذریعه هوا دننه راځي په هغې کې بیا سرکولیشن کیږي اکسیجن دننه ځي او کاربن ډای اکساید ته بهر ته خارجېږي main tracheal tube open to exterior دا مین tracheal tube دا بهر ته کولاو شي through opening هغه opening ته موږ څه وایو spiracles که تاسو چېرته د انسیکټ ته یا حشرات ته خیال کړو د هغې دا خېټه داسې ځي راځي نو دا مسلسل څه کې ساه اخلي او یې په خېټه کې کچ کچ سوري دي هغه سورو ته موږ څه وایو سپیریکل څه ورته وایي رکه نو دا د ټریکل سیسټم یو سیکشن ما ډرا کړی دی سټوډنټ دا د حشراتو په باډي کې د انسیکټ په باډي کې دا ټریکل سیسټم موجود دی دا موږ سره مین چینل دی په دې مین چینل کې دی څه کې اکسیجن انټیک کوي دا مین ټریکیا دا بیا ډیوایډ شي په څه کې په ټریکیولز کې په کچ کچ برانچز کې او هغه ټریکیول بیا په ایر سیکس کې ډیوایډ شي په څه کې ډیوایډ شي لکه ایر سیکس کې او دلته بیا څه کېږي ایکسچینج اف ګیسز کې اکسیجن دننه راشي او کاربن ډای اکساید ته بهر ته ځي دلته موږ د دوه لارې جوړ کړي کې اکسیجن ورته دننه لاړ شي او کاربن ډای اکساید ته بهر ته لاړ شي دې ټول سیسټم ته موږ څه وایو ټریکل سیسټم او دا مین چینل چې کوم دی نو دا د سپیریکل په ذریعه بهر ته ایکسچینج اف ګیسز کوي ګیلز هغه ارتروپود چې هغه په اوبو کې اوسېږي تاسو به چې د کوني چانچر او دا څیزونه لیدي د اوبو هغه مور کرسټیشن چې څه ته وایي هغه په اوبو کې اوسېږي که نه د هغه د ګیلز په ذریعه ساه اخلي اکویټیک ارتروپود اور اسپایر تھرو ګیلز او بک لنګز پوینټ ټو بي نوټډ ځینې ارګنیزم داسې دي که تاسو چې د لړم ته خیال کړي که نه په شا چې هغه لکۍ راړولي او دا چل کي داسې چې د چا له هوټک نه دی ورکړی که نه لړم نه ډېر خطرناک شی دی په هغې کې د ساه اخیستو چې کوم انتظام دی کوم نظام دی نو هغې ته موږ څه وایو بک لنګز هغې ته بک لنګ په دې وجه څنګه چې دا بک دا پیجونه ته به رجسټر ماله راکړه که نه څنګه چې دا د رجسټر دا پیجونه دي که نه دا مومنټ کوي داسې حرکت کوي نو دغه شانتې په دې کې هم داسې پردې داسې انتظام شته چې هغه مسلسل څه کوي هغه مومنټ کوي په هغې کې خپل فلویډ هم وي نو دغه څنګه چې د باجې هغه دغه تارونه بینډونه ځي راځي که نه نو دغه شانتې په دې کې پردې دي هغه د بک په شانتې حرکت کوي د بک د پیجز په شانتې نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو بک لنګز Arachnids or like scorpion کوم چې موږ سره سکارپین څه ته وایي لړم ته وایي سپایډر څه ته وایي جولاګانو ته وایي مایټس اینډ ټیکس مایټس او ټیکس که تاسو خیال کړئ د غواګانو سره یا د میخو سره هغه څیزونه نښتي که نه وینه دې څکي که نه هغې ته څه وایي مایټس او ټیکس دا د څه په ذریعې څه اخلي دا د بک لنګز په ذریعې څه اخلي ایکسکریټري سیسټم دې کې ویسٹ پراډکټ هم د باډي نه بهر ته خارجي هغې ته موږ څه وایي میلپیجن ټیبیول زیاتر انسیکټ دې چې کوم ویسٹ پراډکټ خارجي نو هغه زموږ سره سره سټوډنټ یوریک ایسډ پوینټ ټو بي نوټډ هغه ارګنیزم چې هغه په وچه اوسېږي هغې ته د اوبو کمی نو دا څه خارجي یوریک ایسډ ځکه چې 1 ګرام یوریک ایسډ دپاره څومره اوبو ضرورت وي 1 ملي لیټر نو دې څه خارجي یوریک ایسډ خارجي
بیا کوएक्सियल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पॉइंट टू बी नोटेड ځینې ارګانیزم داسې دی پای کې کوएक्सियल ग्लैंड دی یا ग्रीन ग्लैंड دی کرسټیشین ایکسکریټ ویسٹ تھرو کوएक्सियल ग्लैंड کم چې په اوبو کې اوسېږي کرسټیشین دی هغه کوएक्सियल یا د ग्रीन ग्लैंड په ذریعه خپل ویسٹ پروډکټ خارجي زیاتره بس خارجي امونیا چې کم ایکویټیک فارم دی هغه بس خارجي امونیا ځکه چې امونیا ډېر زیات زهرجن او 1 ګرام امونیا لپاره څونه اوبو ضرورت وي 500 ملي لیټر څونه اوبو ضرورت وي ځکه دی امونیا خارجي بل د فایلم ډسټینګویش کریکټر دی ته موږ سوای میټامورفوسس او ته ورکا میټامورفوسس جواب راکوه کنه سو ته وي د میټا څه ته وي چینج ته وي مورف څه ته وي شکل ته وي ځینې ارګانیزم ځینې جاندار ځینې انسیکټ ځینې حشرات چې کله د مور پلار نه پیدا شي د انډو نه را بهر شي نو دغه خپل مور پلار په شانتي نه وي دغه نه بدل وي چې کله د مور پلار د سټیج ته رسي نو دې کې مسلسل چینجز راځي څه پکې راځي چینجز راځي نو دغه چینجز ته موږ څه وایو میټامورفوسس که تاسو خیال کړي د دې شیندخې کومه کټاسري شانتي نه چې کله پیدا شي د انډو نه بهر شي نو هغه د مئی په شانتي ده څه په شانتي هغې ته موږ څه وایو ټیټپول څه ورته وایي لکه خو د وخت تېرېدو سره سره چې کله غټېږي نو هغه لکې هم ختمه شي او ګلز هم ختم شي او یو غټه چینده خطې جوړه شي نو دغه ټول چینجز ته موږ څه وایو میټامورفوسس دې ته موږ څه وایو Some insects when hatched they don't similar in shapes with their parents. In order to reach their adults, they pass through a series of periodic changes which are collectively called metamorphosis. ځینې انسیکټ هغه کله چې د انډو نه را بهر شي هغه د خپل مور پلار په شانتي نه وي چې مور پلار دغه سټیج ته رسي نو دی مسلسل په دې کې چینجز راځي دی خپل پټ غورځوي دی خپل کور چینج کوي نو هغه چینجز ته بیا موږ څه وایو هغه پټ غورځولو ته وایي ایکډایسس څه ورته وایي لکه ایکډایسس یا ورته وایي مولټینګ څه ورته وایي ها بیا د میټامورفوسس ډفرنٹ ټایپس کې یو دی کمپلیټ میټامورفوسس بل دی انکمپلیټ میټامورفوسس او بل دی امیټابولا نو دې ته بیا کمپلیټ میټامورفوسس ته موږ وایو میټابولا انکمپلیټ میټامورفوسس ته موږ وایو هیمی میټابولا او چې میټامورفوسس پکې نه کېږي نو ته موږ څه وایو امیټابولا خبره کلیر شوه نو کمپلیټ میټامورفوسس ته ما دا لیکلي چې پای کې لاروا سټیج هم وي او پیوپا سټیج پکې هم وي دا خبره ځان سره نوټ کړئ هغه میټامورفوسس چې پای کې لاروا سټیج هم وي او پیوپا سټیج هم وي نو دا ته به څه وایي کمپلیټ میټامورفوسس دا زیاتر په بټرفلایز کې کېږي او دا زموږ سره په انسیکټس کې کېږي په بټرفلایز کې کېږي په بیز کې کېږي په فلایز کې کېږي انکمپلیټ میټامورفوسس دې ته موږ څه هیمی میټابولا لاروا سټیج بیا کې لاروا سټیج یي خو پیوپا سټیج پکې نه یې لکه څه پکې نه پیوپا دا سټیج پکې نه دا بس موږ ډسکس کوو نو دا هیمی میټابولا دا په څه کې کېږي دا په کاکروچ کې کېږي یا په ګراس هاپر کې کېږي ګراس هاپر څه ته وایي د وښو تریشل ملخ هغه ګراس ډېر زیات خوري که نه پای کې دا کېږي میټابولا نو میټامورفوسس اکر پای کې میټامورفوسس نه کېږي دا ځینې انسیکټ داسې دي چې پای کې وینګز نه وي وینګز پکې نه وي هغې ته موږ څه وایو کولمبولان څه ته وایي لکه کولمبولان په کولمبولان کې میټامورفوسس نه کېږي स्टूडेंट دا زموږ سره د کمپلیټ میټامورفوسس یو ډایګرامیټیکلی ریپرزنټیشن دی دا زموږ سره ایکس دی دا ایکس چې کله هیچ شي نو دې نه داسې یو وم لایک ارګانیزم پیدا شي چې ته موږ څه وایو لاروا دا لاروا به څه کي دا به ډېر زیات ایکټیو وي دا به ګرځي راګرځي خوراکونه به کوي کلیر چې کله بټرفلای ایګ واچي نو هغې نه څه پیدا شي یو چینجې شانتې را بهر شي پیشکې چې موږ څه ته وایو که نه هغه پیشکې کې تاسو خیال کړئ هغه ګرځي راګرځي که نه ډېر په سپیډ سره ګرځي راګرځي خوراکونه کوي نو دغه سټیج ته موږ څه وایو لاروا بیا د وخت تېرېدو سره سره په دې کې چینجز راځي هغه چینجز ته موږ څه وایو ایکډایسس څه ورته وایي لکه ایکډایسس یا ورته وایي مولټینګ څه ورته وایو مولټینګ دی بیا د پاڼې سره یا د کاڼې سره ځان اټیچ کی او دې د ځان نه یو چاپېره یو شپېلې شانتې جوړه کړي څه جوړه کړي لکه یو شپېلې یو کور شانتې جوړ کړي تاسو به چېرته د انسیکټ چېرته لیدلي به هم وي
هغه کور ته موږ څه وایو کوکون څه ته وایي لکه کوکون په کوکون کې هغه شپېلې کې دی دننه پروت وي لکه دلته ځان اټیچ کړی که نه د پاڼې سره ځان اټیچ کړی دغه سټیج ته موږ څه وایو پیوپا دا اوس حرکت نه کوي دا وید د پیسج اف ټایم نه خوراک کوي دا به دا کور به وغورځوي چې دا کور دی کله وغورځي نو دې نه به دا ارګنیزم به ترې راوځي بټرفلای به ترې راوځي نو دې ته موږ څه وایو لکه دا بټرفلای چې کله د انډې نه پیدا شو دا سټیج او دا یو شانتي نه دي که نه دا ته ډېر زیات بدل دی خو د وخت تېرېدو سره په دې کې تبدیلي راتله او دا شکل اختیار کړو دې ته موږ څه وایو میټامورفوسس څه ته ویل که خاص ټولن اوس موږ دلته لیکلی چې کلاسیفیکیشن آف ارتروپوډ د دې خو ډفرنټ کلاسز دي کلاس انسیکټا کلاس اریکنیډا کلاس کرسټیشیا او کلاس مایریپوډا دا درې پکې موږ ډسکس کوو چې کلاس انسیکټا یا انسیکټ څه ته وایي دې ته انسیکټ په دې وجه وایي چې د باډي په سیکشن کې ده د باډي 3 پارټس دي هیډ هم پکې شته تورکس پکې هم شته ایبډامن پکې هم شته بیا د دې ریسپیریشن د ټریکې په ذریعه کې هلته ما ډایګرام جوړ کړی دی دا اووي پیرس دي دا ایګ اچوي انډې اچوي نو ته موږ څه وایو اووي پیرس thorax has 3 pair of walking legs د انسیکټ بسې د دې به شپږ خپې وي او مخې ته چې کوم دوه څیزونه هغې ته څه وي هغې ته وي انټینې څه ورته وایي لکه په یې باندې سنسیشن کوي ډیولپمنټ هغه انډایرکټ دی لاروا سټیج پکې شته هاوس فلای ماسکیټو بټرفلای هاوس فلای مچ ته وي ماسکیټو ماشو ته وي بټرفلای لولکې ته وایي کلاس اریکنیډا دا سپیروتورکس دی په دې کې د کوم هیډ دی هغه ډایرکټلی د ابډامن سره اټیچ دی په دې کې چلسیری او پیډیپلپس پکې موجود وي په چلسیری باندې څه کې دی خوراک کوي او په پیډیپلپس باندې څه کوي کیپچرینګ کوي بوک لنګس پکې دي 4 پیر آف لیگس دی پکې لیگس پکې سلور جوړې دي نو اته خپې دي پکې موسټ سپایډر هیو 8 آیز او زیاتر سپایډر څه ته لکه جولا ته وایي که نه دغه څو سترګې اته سترګې یې څلور یو سایډ ته څلور بل سایډ ته موږ څه وایو کمپاؤنډ آیز په دې کې بیا اگزامپل دی سکارپین او سپایډر سکارپین څه ته وایي لړم ته وایي او سپایډر څه ته وایي جولاګانو ته وایي کلاس کرسټیشیا دا زیاتر ایکویټک دی په اوبو کې اوسیږي د ګلز په ذریعه ساه اخلي په دې کې ایکزوسکیلیټن دی ته موږ څه وایي کیراپاس هغه یو بل د پاسه ارینج دی څنګه یو بل د پاسه لکه څنګه چې سړی پټکې وایي که نه دې د سکیلیټن داسې دی په دې کې شامل دی کریبس لابسټر او پران دا هغه انیمل دی چې دا په اوبو کې اوسیږي نیکسټ ټایم به انشاءالله مونږ د دې فایل چې کوم ایډوانس کریکټر دی هغه به هم ډسکس کوو اټ از انف فار ټوډے